بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خنن بمونږ د سوره بقره 26 نمبر آیات نه والا 27 نمبر آیات پورې بوایو. ان الله بشک الله تعالی لا یستحیی نشرمیگی یا مطلب حیا نکي ای دربا دا چې بیان کی مثلا مثال ما د هغه بعودتن د یو ماشي فما فوقها یا هغه چې ردینه بر دی یا د دینه زیات دی. نو په دې آیت کې الله رب العالمین د مطلب د مثالونو حکمت بیانوي. نو مخکې کتابونه کې راغلي دي مفسرین لیکلي دي کنه هغوی نو مفسرین لیکلي دي د علماء کرام کنه هغوی وایي چې مطلب مخکې آیتونو کې دوه مثالونه بیان شوي دي کنه. نو مشرکان وایي چې لکه دا څنګه کتاب دی چې په دې کې الله رب العالمین مثالونه بیانوي. لکه دوی وایي چې مثالونه خو هغه کس بیانوي چې څوک کمزوري. نو الله رب العالمین خو کمزور نه دی خو الله رب العالمین دوی ته وایي چې مطلب مثالونه بیانولو کې ډېر حکمتونه دي کنه. نو مخکې په دغه کې براشي سوره حج کې براشي په هغې کې لکه الله رب العالمین چې دی نو د مشرکانو کم معبودان چې دي کنه کم بوتان چې دي نو د هغوی لکه مثال الله رب العالمین د یو مچ په دغه باندې بیان کړی دی کنه. نو او د سوره عنکبوت کې هغې کې لکه ردی مثالونه د یو جولا ورکړي دي. نو مشرکان چې دي نو دوی اعتراضونه شروع کړه کنه چې مطلب دا څنګه لکه د الله رب العالمین دغه دی چې دی مطلب الله رب العالمین په دې کې مثالونه بیانوي کنه. مطلب دا چې بس دوی اعتراضونه شروع کړه کنه. ان الله بشک الله تعالی لا یستحیی دا چې نه شرمیږي ای یضربا چې بیان کی مثلا مثال ما بعودتن د هغې یو ماشي فما فوقها یا ردینا مطلب اوچتی کنه. نو په دې کې ما بعودتن د یو ماشي چې لکه ردین اوچتی لکه مطلب دا چې لکه یا ردین علاوه نور کم غټ زناوران چې دي هغه یا ردینه مطلب ښه کچ کنه ردی ماشي لکه یو وزر شوله کنه یو وزر یا داسې یو لاس داسې مطلب ردینه هم کچ کنه. لکه دلته کې دا وایي چې لا یستحیی الله نه شرمیږي کنه. نو دوی وایي چې لکه څنګه لکه دلته الله رب العالمین مطلب حیا نه کوي او په حدیث کې راغلی دی چې الله رب العالمین حیا کوي کنه الله مطلب شرمیږي حیا کوي. نو هغه په دې صورت کې چې الله رب العالمین وایي چې کله مطلب یو سپینګري کس له سزا ورکوم عذاب ورکوم نو الله رب العالمین وایي چې مالا حیا راځي. یا داسې چې مطلب انسانانو کې څوک لکه الله رب العالمین ته لاس اوچت کی د الله نه مطلب دعا غواړي نو الله رب العالمین وایي چې په دغه وخت کې مطلب مالا حیا راځي کنه. مطلب دا چې خالی لاس پریدي کنه. نو لکه دلته کې وایي چې الله رب العالمین لکه حیا نه کوي او په حدیث کې وایي چې الله رب العالمین حیا کوي. نو مطلب دا چې الله رب العالمین د حق بیانولو کې حیا نه کوي کنه. لکه اوس مونږ انسانانو کې کنه لکه مطلب چې په انسان کې حیايي کنه درجه رعب کې نو مطلب انسان کې لګه حیايي نو هغه لک شرمیږي کنه او حق مطلب حق صحیح دغه سره بیانولی نشي. مطلب دا چې انسان شرمیږي حق بیانولی نشي. نو مطلب دا شو چې الله رب العالمین مطلب حیا کول او حیا نه کول کنه دا دواړه صفات
مطلب دا دوانه صفات چې دي کنه نو دا د الله رب العالمین دي کنه دا دوانه لکه حیا کول نه کول دا د الله رب العالمین په صفاتو کې راځي او زمونږه لکه صرف حیا کول چې دي نو دا د انسانانو صفت دی او حیا نه کول چې دي نو دا زمونږه یو قسم نه زمونږه په عیب کې راځي کنه واما الذين او هر هغه کس کفرو چاچ نه دغه فاما الذين پس هغه خلق امنو چاچ ایمان راوړي فيعلمون نو پس پويږي انه چې دا الحق حق من ربهم دا رب د طرفه نو پدې کې دا د لکه الله رب العالمین الله رب العالمین وی چې لکه په دغه وخت کې مطلب دوه ډلې شي کنه یو ډله لکه د مسلمانانو او یو د مشرکانو شي نه لکه مسلمانان وی چې الله رب العالمین موږ ته دا مثال چې کوم بیان کو نو دا زونګه د سمجاوهلو د پاره موږ ته بیان کو او بل دا چې واما الذين او هر هغه کس کفرو چې کفر کړي فیقولون نو پسوای ماذا اراد الله اراده ده د الله بهذا په بیانولو مثلا ردی مثال نو لکه مشرکان چې دي نو هغه وی چې لکه د الله رب العالمین ردین لکه څه اراده ده لکه دا مثالونه الله رب العالمین ولې بیانوي مطلب چې دوی اعتراضونه شروع کړي او نه مني کنه د الله رب العالمین د حق خبره لکه دی نه مني کنه ها یغدلو گمراه کوي به د سره کثیرا ډیر خلک خلک اوس دلته کې وایي کنه چې دا خو مطلب ظلم دی کنه چې الله رب العالمین دې سره مطلب ډیر خلک گمراه کوي او ډیر له هدایت ورکوي کنه ويهدي او هدایت ورکوي به دې سره کثیرا ډیر خلکو ته نو لکه دا دوی وایي چې دا خو لکه ظلم شو چې الله رب العالمین په دې کې ډیر خلکو له مطلب ډیر خلک گمراه کوي او ډیر له پکې هدایت ورکوي کنه لکه وهم کوي کنه نو الله رب العالمین ردوی دا وهم چې کوم دی ردی جواب ورکوي کنه وما یودلو او نه گمراه کوي به دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان خلق نو الله رب العالمین مطلب ردی دا وهم دا جواب ورکوي کنه چې لکه زه هغه کس لکه دغه کوم گمراه کوم چې څوک فاسقان دي فاسقان کم خلق دي چې هغه مطلب شرک کوي کنه فساد جوړي نو هغه خلق لکه الله رب العالمین وایي چې زه هغه لکه هدایت نه ورکوم هغه گمراه کوم کنه لکه دلته کې وایي چې لکه دا ډېر خلک گمراه کوي او ډېر خلکو له هدایت ورکوي لکه اوس مونږ لکه دلته کې یو مثال کې کنه اوس مونږ چېرته بازار ته لاړ شو نو مونږ وایو چې ټول خلک راغلي وو کنه یا چېرته کې څه دغه درس مونږ وایو ټول خلک راغلي وو یا نور څه لکه دغه نو ودونه څه نو مونږ وایو لکه ټول خلک راغلي وو ټول انسانان راغلي وو کنه لکه دې ته وایي چې مطلب کثرت بنفسي کنه مطلب لکه کثرت مراد دی کنه الذين اغه خلق ينقضون کم خلق مطلب خبره ده منافقان ده فاسقین کیږي کنه کم فاسق خلق چې دي ينقضون ماتي عهد الله وعده د الله من بعد پس میثاقه دغه د مضبوطیانه پس کنه لکه کله چې انسانان نو پیدا شوي په عالم ارواح کې کنه نو دې ټول دا ټول چې نو الله رب العالمین دا میګانو په شکل کې پیدا کړیو کنه او الله رب العالمین نو الله دې وعده غستی وکنه چې کی برا چې کنه لستو بربکم آیا تاسو نه پیدا کړی ما مطلب د آدم علی السلام نه والا د قیامت پورې چې څومره هم انسانان پیدا شوي دي نو قالو دی بوای بلا ولنا هم ته زمونږ رب یې کنه نو دا یو واده
دا یو وعده وه چې الله رب العالمین د ټولو نه اخیستې وه. نو بیا الله رب العالمین دوی ته وایي چې تاسو لکه واده ولې ماتوئ که نه ویقطعون او ولې کټ کوئ. مطلب د منافقانو لکه دې کې درې بد صفات لکه د آیت کې دغه شوي دي که نه بیان شوي دي. لکه اول دا چې دوی الله رب العالمین سره واده ماتوله او دویمه دا ویقطعون او کټ کول به ما هغه څه امر الله چې حکم ورکړو الله تعالی به دې سره ایوصله دا چې یوزیږي که نه. لکه الله رب العالمین ورته ویلي و چې صلح رحمي کوئ که نه لکه رشته دارانو کې چې دی نو دې کې قطع تعلق مه کوئ، مطلب رشتې مه ماتوئ که نه. او دریم دا ویفسدون او فساد به کولو فی الارض په ځمکه کې، مطلب شرک به کو، زیاتې به کو، ظلمونه به کوله که نه. اولئک او دغه خلک هم الخاسرون دوی نقصان اوچتول والدي. الذین هغه خلک ینقضون چې ماتول به عهد الله وعده د الله من بعد پس ردینا میثاقه مطلب د پخېدو نه پس که نه مضبوطیا نه پس. ویقطعون او کټ کول به ما هغه څه امر الله چې کوم حکم ورته کړی الله تعالی به دې سره ان یوصله دا چې یوزي کی، مطلب چې الله ورته ویلي چې رشتې جوړوئ، رشتې ماتوئ، ما تعلق جوړوئ د مطلب خپل خپلوانو سره، مور او پلار خویندرونو سره، مطلب قطع تعلق د ترونو د چاچګانو دي سره مطلب قطع تعلق کوئ ما بلکې رشتې جوړوئ که نه. او دریم بد دا دی ویفسدون فساد به کولو فی الارض په ځمکه کې. اولئک دغه خلک هم الخاسرون هم دوی نقصان اوچتولو والدي.